قدرمن وروڼو دا کوم مشر چې تر ما سره خوا کې ښکاري دا هغه مشر دی چې موږ سره د فضل جان په بازیابۍ کې په بکسه کې موږ ټول د سره تلو. دا د هغې بکسې ډرایور و او هغه بکسه د ده نه وه، هغه بکسه چې وه هغه د بل مالک وه او د هغې مالک سره چې دی دې ډرایور دغه بکسه به یې وله چلوله. دا دیاړمار غریب انسان دی. موږ چې دی لاړو کشمور ته، کشمور نه کوټلي ته، د هغې نه پس چې دی ورسره بیا سند او یو ټول کراچۍ پورې تلو. د کراچۍ نه پس دی 11 ورځې پس هلته کې د هغه ځای نه بې یار و بې مددګار را پرېښود او ورته یې وویل چې ته به لاړ شې زموږ پم ته او په پم کې به تا ته پیسې میلو شي. نن 4مه ورځ ده، دې هغې خپلو پیسو کرۍ پسې بې یار و بې مددګار منډې تړلې وی، یو یو تپاس کوي، بل یې بل تپاس کوي او 4مه ورځ ده مالک دې هغه ګاډۍ هم واغېسته. نن سهار دې ما پسې کور ته راغی او ما ته وویل چې وی جړل راته، فریاد یې ما ته وکړو چې مالک زما نه هغه ګاډۍ هم واغېستې وي، تا زما د بچو روزي وي ما نه واغېسته. ولې وي؟ ما ته مالک وي چې هغه خپلې پیسې خو پرېږده، زما د ګاډي ټینکۍ هم دې ما له خالي روړه، چونکې د ستا ګاډي پېټرول څومره نیمه ټینکۍ چې د ده د ګاډي پېټرول او هغه چې دی هغه پېټرول یې د هم چې قبض کړه، هغه پېټرول یې ورته هم وانهچول. ډېره زیاته د افسوس او د خفګان خبره ده. ډېر زیات قسم دې خفه شوم، زه سره خپله رالمه. دې ټایم کې تاسو که کتې شئ نو عدن دا چې د هغوی پمپ دی، شیراز خان بره لیکلی دی چې حاجي نصرالي رور دی. زه خپله رالمه. حاجي صاحب ته رنګ کوه هغه نمبر نه اوچتوي، امتیاز ته رنګ کوه هغه نمبر نه اوچتوي، شاهنام خان ته رنګ کوه معراج ته رنګ وکړه، معراج ته رنګ کوه بل کس ته رنګ وکړه، بل ته کوه بل ته رنګ وکړه، چې بل ته کوه چې موږ ته خو اجازت نشته، موږ ته خو دا نشته. نو تاسو د څه خبرې بیا احسان کوئ؟ تاسو تلې بیا په فری ګاډي کې هغه کري وله قدر ته نه ورکوئ غریب له. تاسو پېټرول د ده نه ووهل، هلته کې ستاسو رهایش د څه بیا ستاسو خرچه شوې ده، د څه احسان کو او د څه خبرې تاسو بیا د زنده‌باد او مرده‌باد نارې وښئ. زما د پختې قسمي ګنه چې صدر او پاکستان هم کې یو خبرې یو په مخامخ مې ورته ودرېد، دا سلټ مې کټ کېږي هم سپینه او صفا خبره کوم. دې کس سره زیاتې دي، ده سره ظلم دی، ده ته خپل حق میلو شي. که میلو ورته نه شو موږ به انشاءالله مشره که تا ته دا پیسې میلو نه شوې، تا ته دا پېټرول میلو نه شو، انشاءالله زه به سره درخواست ورکوم په تاڼه کې، زه به دې ملګری یم تر څو پورې دا پیسې تا ته نه میلو شوې. دې کس سره زیاتې شوې دی، ده سره چې دی د شپو ته نه دي کتلی. موږ چې د دې ځای نه روان شو مازدیګر، هغه مازدیګر ټول بیا ټوله شپه بیا په سبا ټوله ورځ ډرایوینګ د زلالت رغو. ما به ورته وویل میم لږ خیر دی دمه وینه خیر دی خبره نه ده. نو آیا یو غریب کس سره بیا داسې کول پکار دي؟ هغه له خپل حق نه دا مشر راته اوس وایي یاره دا خو د دوی خو ما ډېر صفتونه اورېدلي وو چې دا ډېر ښه خلک دي، د دوی به وایي ما اړه کې وایي چې دوی به ماله یو لس سره زیاتي راکړي په داسې حالاتو کې چې ماله به زیاتي راکړي، چونکې دې خبره د کیمرې وړاندې نه شو کولی. ما ته یاره ته خبر وکړه زه به سره کښېنمه. نو احسانونه نه دي پکار، دا بلکل پرې لاړل او هسې په فضل جان باندې خپل سیاست. دې باره کې به انشاءالله زه تفصیلي بیا ویډیو جوړوم، په دې باندې به زه ټول حقایق بیانوم چې په لاره کې څه شوي دي، په څه سیټپ باندې دوی تلي دي او په څه سیټپ باندې دوی واپس رالل او د فضل جان بازیابۍ کې اصل کردار د چا دی؟ مشره که څه ویل غواړي ووایه. زه خو دغه ویل غواړم چې ما دې خپل حق راکړي، دا حق دې رانه نه وایي ځکه چې یو خو زما روزګار خرابېږي، نیک را سره روان دی ګاډۍ رانه غشتې دی، یقین وکړه سارې بل ډرایور له چابي ورکړه چې تر تو د پیسې نه را رسولې دی به نه راځي ګاډي له. زما نن دویمه درېیمه ورځ د خرابېږي. دغه غریب سړی دا چې غریب سړی دی نن 4مه ورځ ده، دې د ده دیاړي نشته او دې خپلو پیسو پسې منډه تړلې وایي.
ډېره زیاته د افسوس خبره ده